अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ګرانو دوستانو څنګه تاسو؟ امید لرم د الله نه چې تاسو به ښه او جوړ برابر یې. دوستانو زه نن تاسو ته ښیم چې د کیرې باغ څنګه کېږي، یعنې بادرنګ. نو بادرنګ دا ښه پوره دغه غواړي، لکه سیستم غواړي. دا ګورئ تاسو په دې باندې راپاسې راچت دی، دا شیټ غوندې پرې راښکړی دی د پلشتک، او بیا دا ګرین کم شیټ چې پرې غورځولی دی، دا ګرین پرده، نو دا هم د دې دپاره ښه پوره اهمیت لري، لکه دا ښه ضروري داسې د باغاتو دپاره. صحیح ده. او نو زه تاسو ته ښیم دا تقریبا د دې اوس یوه بس 3 هفتې بعد دا چې کوم دی نو بیا دوی خپل دغه کوي، بیا بادرنګ لکه کوم دی دا نیسي، بیا بادرنګ شروع کېږي. صحیح ده. او نو دې ته دا رسۍ لګولي دي که نه، دا لګي دا بر دې ته وخېږي دغه ځای پورې. صحیح ده. نو ډېر په یوه ښکلې طریقه باندې بیا نو خو دا مختلف قسم دوایانې غواړي، او لکه سیسټم یې دا دی چې لږ ډېر ګران خو وي، خو شی ډېر ښه شی دی. او تاسو ته خو پته ده چې ډېر زیات استعمال یې هم دی، په سلاتو کې استعمالېږي، په چاکنیانو کې استعمالېږي، او مختلف قسم دغه کې په خوراک کې زمونږ دا استعمالېږي. نو زه رالم دلته کې دا باغ د بادرنګو، نو دا خو صرف یو ځایګۍ دلته کې ډېر دي، نو په ما یې راورګرځېدي یو فارم دا دغه به زه خپلو دوستانو ته وکړم، او چې تاسو هم ووینئ چې یاره دا په څه قسم باندې کېږي دا بادرنګ. او نو دا مختلف قسم دغایانې په دې باندې استعمالېږي. دا او بل اوبه دا چې کوم دی نو ډېرې ضروري دي دې ته اوبه یي. دا پیپونه لګېدلي دي، دا پیپونه لګېدلي دي، دا 2 لیڼه لګېدلي دي، او بادرنګ هم په 2 لیڼه دي، یو دغه لیڼ باندې دي، یو دې لیڼ باندې دي. په دې 2 لیڼو باندې دا بادرنګ لګېدلي دي. او بیا دې ته چې کوم دی نو دا دغه لګېدلي دي ایر کنډیشن پنکې چې کوم دي هغه ورته لګېدلي دي. نو پنکې خو هغه سر کې دي، او دې سیټ ته چې کوم دی نو دا ریډیټر دی. دې ته چې کله ګرمي لږه زیاته شي نو دې ته اوبه راپرېږدي، او هلته کې پنکې لګېدلي دي. اګزاس څنګه چې اګزاس وي دغسې هغه هم دغه هوا راکاږي، او ګرمه هوا چې کوم دی نو دې نه بار ته وباسي، او یخه ورته راکاږي. نو دا ریډیټر لګېدلی تاسو لیدلی شئ، ښه کافي غټ ریډیټر دی. صحیح شو جي. او اوس تاسو زه به وځم هغه سر له، نو راشئ چې بادرنګو سیل به هم وکړو، او هغه سر ته به لاړ شو، نو تاسو به ووینئ چې دا پنکې څومره غټې دي، او دا څنګه لګېدلي دي. نو دوستانو هر قسم کار چې کوم دی نو لږ محنت او کړه غواړي، او تاوان په یو شي کې هم نه وي. یو خو هغه دی چې بس الله پاک یې راولي چې هله جو هغه راغلی، او نور د باغاتو کار چې کوم دی نو ډېر غوړ کار دی، ډېر قیمتي کار دی، خو تجربه غواړي. په غیر تجربې نه چې کوم دی نو یو کار هم نه کېږي. نو که ستاسو سره څه لږه ډېره تجربه وي او څه شوق هم وي، نو ځان نه بس داسې څه شروع کړئ، لږ باغات شروع کړئ، لږ بل څه روزګار په شروع کړئ، لږ داسې د چرګو فارم شروع کړئ، یا داسې مختلف قسم نور هم ډېر روزګارونه دي چې تاسو هغه شروع کړئ، ډېر د کم پیسو نه چې کوم دی نو شروع کېدی شي. نو دا نن سبا بېروزګاري او دا حالات چې کوم دی نو دا خو دنیا ته ښکاره ده، او ډېر روان حالات دي. خو بس الله دې رحم وکړي، خو حوصله مه بایلئ، او لږ وکړئ، څه محنت وکړئ، ځان لاس وختې چې کوم دی نو وتغړوئ، او بس حلال محنت چې کوم دی نو حلال روزګار الله پاک پکې برکت غورځوي. او نو ځان د حرامو نه او د داسې فضولو شیانو نه وساتئ چې په هغې باندې الله په هم زموږ نه خفه کېږي، او بس دنیا ته هم روسا شي سړی، نو هغه خبرو نه ځان وساتئ. او دا پنکې لګېدلي دا خو شور دی، بار بل یو کمپریشر لګېدلی دی د کار دپاره، په هغې باندې بار کار کېږي، نو دا شور زیات د هغې راځي. او دا اګزاسونه لګېدلي دي، دا یو بند دی، او دا یو چې کوم دی نو کولاو دی چلېږي. نو اوس ګرمي هم دلته کې تقریبا دغسې 38 ډګري سینټیګریډ ګرمي ده. او تاسو به وایئ چې دا کوم ځای کې دی، نو دا عمان دی، مسقط عمان. صحیح ده، دا په عمان کې دي. دا دومره توجنه خاوره ده که نه، خو بس الله پاک چې پکې یو شی کوي نو ډېر ښایسته پکې کېږي. صحیح ده. خو د اوبو ضرورت چې کوم دی نو دلته ډېر زیات دي. او بیا پاکستان کې خو مزید دي، هر ځای کې اوبه دي، او ښایسته خاوره ده، خو لږ محنت غواړي او لږ کړاو غواړي. نو کړاو نه بغیر خو څه نه کېږي. بس دا تاسو ویلدو. صحیح ده جي. دا بادرنګ تاسو ویلدو، او نو د دې سیل مې در باندې وکړو، او بس د الله په امان به درته ووایم.
ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. که زما د ویډیو خوښه شه نو لایک او شیر ضرور کړئ، او ځکه چې آینده لپاره انشاءالله زه به تاسو ته خصوصي ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.